رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي تکلیفونه شروع شي حساب کتاب برابر شي نو الله پاک په ګناهګار ته وایي اے ګناهګار زما خوا ته راش دا ګناهګار به ورته خوا ته راش الله پاک با دا خپل لاس چې کوم دی الله شان مطابق هغه بوچت کی او د دې لاس نه سربا پردای دی پردی نشاته ودا ګناهګار ودرئی دا ګناهګار وشاته ودرئی شدته ودرېګا ما او تا پټي پټي خبرې کو دا انسان ګناهګار چې ګناي کړي دی بودري دی ما دولار ټول مخلوقات و مخامخ الله پاک ورته فرمای اے زما بندا خپل دا اعمال نامه را وګوره دی به دا خپل اعمال نامه شروع کی او پڑھاول باورتا ورش که دنیا کې چا سکول نه ویلې نو بیا په آخرت کې باغ پڑھاول شي دانه چې دلته تاسو سکول ویلې هغه ته پڑھائی کولې شي کنه هغه ته پڑھائی نشي کولای نه هغه ته الله پاک تاسو داسن قدرت او طاقت راکړي چې تاسو بیا پڑھاول شي دا ټول لیس په ته مخامخ پرده بلګیدلی الله پاک ورته ګوري چوغورا خپل اعمال نامه وګور دی به شروع دی وای چې الله دا خو زمانه کیدا الله پاک ورته فرمای ته دی خپل دین کینا خبر یو که خبر نه دی وای چې الله خبر یم خو ير شوی دی را الله پاک مو فرمای چې دا نیکی بخپل زایمان پریدا مخه د تیر شه مخه د ګور دا غنه کینا رستو دی چې مخه ته پړاول شروع کی نو بیا وای چې الله دا زما ګناه دی زما ګناه ما ته مخامخ راغی الله پاک او فرمایي چې دا ګناه تا کړی دی دی وای چې الله او ما دا ګناه کړی دی الله پاک ورته فرمایي چې لوګ نور مخه ته تیر دی به نور مخه ته بڑھاوي بیا وای چې الله دام زما ګناه دی دامیم ګناه کړل الله پاک ورته فرمایي خبر خپل ګناه نه دی وای چې آو زه دې ګناه نه خبره مې الله ګناه مې کړی دی الله نا شکری میں کړی داستا نافرمانی میں کړی دا دغه شان اخره پوری دا خپل ټول ګناہوں بوینی او پڑھاو بکی لیکن نیکی به صحیح آغا اللہ پاک بو فرمائی اے زما بندہ ما ته معاف کړي اعلان بو شي ډایرکټ ټول مخ کو خلق مخامخ په اعلان وشي فرشتہ په اعلان کی مبارکباد دے د دې انسان دی پارا چې الله پاک دا انسان معاف کړي دے د دې انسان څه قسم ګناه نشته څه قسم ګناه د دې انسان نشته حالانکه دې ګناہوں نه ډک دے ګناہوں نه ټول ولیدل لیکن فرشتہ به اعلانو کې ټول مخلوقات ته چې پته ولګي پلار په مخ کې ونه شرمېږي رور په مخ کې ونه شرمېږي یا خزي په مخ کې ونه شرمېږي پڑوسیانو په مخ کې ونه شرمېږي مخلوقات په مخ کې ونه شرمېږي الله پاک دې طرف نه به اعلان وشي چې دا غ انسان دی چې د څه ګناه نه دی کړي الله پاک په معاف کړي چکل اللہ پاک دے معاف کی نو دے پسجدہ معنی پریوزی دے اللہ پاک شکریہ با ادا کی اللہ دمرا مغفرت کا ان کے بادشاہ دمرا پردہ خودل والا بادشاہ دے او منگ تا کری چا گناہ کارشو نو بس منگ وای چرازہ کتو دے دا چا منتا کماؤ منتا بس ما تا پتہ ہو لے گے پلانی سڑی دا کار کر لے بلتا والا کدے خزو بشان وقت نیزی کو تا پتشتے اسڑی هغه بل ځان چل کړو دا کړه دې نو غلطی ته او الله پاک دې معاف کی اوس خلکو ته څه شیلو بل ببلته وای بل ببلته وای بل ببلته وای بل ببلته وای او حقیقت هم چا ده پته نه ایجاد هم پته نه حقیقت کیسه دي سم اصله دا سم اصله نه دا مسله هغه چا ته پته چې چا سره چا سره واسطه نه چا سره واسطه نه بل چا ته پته نه خلکو دې خبرو په جمانه خلق بل یو بدنام کی او مشهوري کی تاسو ته پته شته دې څومره غټ عذاب دی څومره غټ عذاب الله پاک چې ګناه وکي نافرمانی الله پاک په دیو بخي لیکن کله چې مخلوقات حق اخري نو الله پاک دې نه بخي مخکې الله پاک ته وایي چې ورسې دي انسان نه معافي غواړي چې دې معاف کی زدي معاف کوم قدم معاف نه کړي ستاو د معاملې دا دا انسان دومره بدنام کو دومره دي ذلیل کو دومره دي رسوا کو
ولې دا تا پیدا کړو پیدا کړې ما دې او زیاتې وسره ته کوي پیدا کړې ما دې حساب کتاب زکوم او تا سره په دنیا کې حساب کتاب شروع نانګا سره هغه ګناه کو یو پرهیزګار سره اجي سے پلار روان بزرگ سره بزرګانو کله کله دوک شي غنا انسان دې ډېر په دوکا کې راشي او په تکبر کې راشي چې ما تعالی دې الله پاک دې مست توفیق را کړې دې تلاوت توفیق را کړلې دینه کمال توفیق را کړې دې نو دا زماستا څه کمال نه دی ګوره ها زماستا اس کمال هم نه دی دا کمال دی الله دې چې موږ له الله توفیق را کړې دې کني وسم الله پاک د دینه موږ محرومه کی نو یې سوم نشته نه به جمعه ترازو نه به تعلیم کې کینو او نه به الله په لار کې روان یو بس محروم بش نو یو پرهیزګار سره په لار روانو او یو ګناګار سره هغه ګناه کو نو دا پرهیزګار ورته اے جهنمی ته څومره زره ما پوهه کړې ته دې خپل ګناه نه باز نه راځي دا ګناونه مکای جهنمی دا ورته یار بس دعا کا الله دې ما معاف کی واقعي غلطی درانه کیږي او بس تم مال پر دعا کو چې الله پاک ما د دې ګناه نه منی کی هغه پړ کې احساس هو انسان دې ګناه دې کیږي انسان ہوش حدیث کی راضی چې دا دواړه کا کسان په خپل ټیم باندې مړ شو چې کله مړ شو نو د دې په باره کې چا خوب ولیدو نو دا سړی پرې خوب کې دې پرهیزګار ته وایي چې الله پاک دا سره څه فیصله وکړه سم معاملہ الله پاک دا سره وکړه نو دا پرهیزګار ورته وایي چې الله پاک خو زه جهنم ته ولېږل ما ته وایي چې ته لاړ شې جهنم ته ا ګناګار ته وی چې تا ګناه کو الله پاک تا سره چلو کو هغه الله پاک ما ته وی چې ما جنت طالبہ جو کړلې څه جنت طالبہ نو دا سړی پریشان شو چې خدایا دې سړی دا ټول ژوند دی الله په عبادت باندې تیر کړو دې لار جهنم ته او دا بل سړی چې کوم دی ګناه دیو شو هغه لار جنت ته دې پریشان شو تاسو یو کو چې د دې وجه سره نو هغه ورته وی هغه پرهیزګار ورته وی چې الله پاک ما ته فرمایل اے زما بندا د نیک اعمال توفیق ما تعالی را کړو زما د عبادت په وجمانه خلق استا عزت کوم زما د عبادت په وجمانه استا مرتبه وا زما د بندګۍ په وجمانه خلق تا ته بدنوي زما د عبادت په وجمانه ما دی فرشتو په ستا نوم لیکلې او چې دا سړی کامیاب دی د دې سړی تعریف وکای حدیث کې راځي الله پاک چې چا سره محبت کوي چا سره مینا کوي یو فرشتہ او چتشي پټول کائنات کې اعلانو کې دا فلانه سړی دا شان دی چې الله پاک سره محبت کوي الله پاک سره مینا ساتي لہذا تاسو دی انسان سره محبت او مینا ساتي دا مینا اعلان برنه کی دا اعلان غما کړو ما تعالی توفیق دې پرهیزګارې را کړو لیکن ما تعالی خدا اختیار نه ورا کړي چې جنت او دی جهنم مالک ته جنت مالکم زیما دی جهنم مالکم زیما ته څنګه فیصله کوي د یو انسان په باره کې چې ما پیدا کړي دي او تورته وای چې جهنمی ته څنګه دا خبره لہذا دا جهنم ستاره پاره ده جنت او جهنم تا بوتل نه بوتل بچکول نه بچکول دا زما کار دستا کار نه دی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی نے او داغه په پڑوس کې یو الګ بیمار حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ داغه تاسو لاړ نو هغه ټیم کې داغه الګ سره داغه مامام ناس اماما ورته وی چې بچي ګورتا ته ما دا ګناه مکوا دا ګناه مکوا دا ګناه مکوا دا ګناه مکوا دا ګناه دیم کړل دا ګناه دیم کړل دا ګناه دیم کړل دا خورای دې ماما ته وی چې ماما ګناه قرآن شوي دې خو الله پاک به معاف کړي الله پاک نو امید ساتم چې الله پاک به ما معاف کړي نو بس د دې دا خبرې کېږي چې دا سړی مرش دا خورای مرشو او چې کله یو چت کو قبر کې غودو نو دې خلکو په خپل سترګو مالي وریدا چې الله پاک قبر غټ کو د دې انسان دی پاره نو د رحمت د
بادشاہ آغا اللہ دے دی عذاب ورکول والا بادشاہ ہم آغا اللہ دے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لن يدخل احدكم في الجنة بفضلی تاسو کی یو سڑے بخپل فضل خپل عبادت خپل پرهیزګاری په جمانی جنت ته نشي داخله دي چې تاسو دا وایي ما قران یاد کړي دي د دې قران یاد اول په جمانی با زجا جنت ته زما زداو مسکوما د دې موس په جمانی با ز جنت ته زما زدا نیک اعمال کوما د دې نیک اعمال په جمانی با لازمن ز جنت ته زما الله پاک فرمایي چې نا دا شان نشي کېده جنت تتلل چې کم دی هغه زما د رحمت په جمانی دی جنت ته زما د رحمت په وجزي زما د رحم په وجبزي او چې کله جنت ته لاړ شي نو د جنت کې کم ستا مرتبه لري غټه مرتبه غټه معنی بیا غټه مرتبه هغه ستا د عمل په وجه